د ماشومان وظیفه د سره وجنه نه ملويږي کوم کسان ته د بنظیر روپۍ ملويږي نو دغه ماشومان ته وظیفه چې دا هم ملويږي په دې کې ځینې نوي کسان دي او ځینې زاړه کسان دي ځینې نوي رجسټریشن کړی دی هغه خپل ماشومان په دې کې نه دی یو ځای کړي ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغو ته هم نه ملويږي ځینې ته ملويږي په راتلونکي وخت کې تاسو ته هم مشکله چې دا راتلی شي او بیا به تاسو ماشومان ته چې دغه روپۍ نه ملويږي دا ویډیو چې دا ټول لپاره ده او معلوماتي ده په دې ویډیو کې مکمل پوه کوم چې د څومره عمر پورې به ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه ملويږي او څومره روپۍ به ورته ملويږي نو دا ویډیو چې معلوماتي ده او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي دا لایک شیر چې دی دا پرېږدئ نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ نو کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ ملويږي نو د هغو ماشومانو ته چې دی وظیفه هم ملويږي هکه جنۍ ده او که هلک ته دواړو ته دغه روپۍ ملويږي خو هلک ته کمې ملويږي او جنۍ ته چې دی دا سیوا ملويږي نو اول نمبر که ستاسو ماشوم د 4 کالو نو ستاسو ماشوم ته چې دی دغه وظیفه به ملويږي د 4 کالو نه والا د 20 کالو پورې چې دی کس ته دا روپۍ چې دي دا ملويږي نو که ستاسو په کور کې ماشومان او د 4 کالو نه والا او د 20 کالو په منځ کې نو ستاسو دغه ماشومانو ته دا روپۍ ملوېدی شي او تاسو په دې پروګرام کې چې دی رجسټر کولی شئ دغه شانتې په دې کې چې دی جنۍ ته به دغه روپۍ د هلک ته چې دی 2,500 روپۍ ملويږي دی چې په پرامرۍ کې نو ده ته به 2,500 ملويږي او جنۍ ته چې دی هغه ته 3,000 روپۍ ملويږي اگر پرامرۍ کې چې دی نو دغه ته به دم ملويږي دغه شانتې چې بیا دغه شي سیکنډري لکه میډل ته لاړ شي نو هلته کې به تاسو بیا چې دی د هلک ته به 3,500 ملويږي او جنۍ ته چې دی 4,000 روپۍ به ملويږي که ستاسو ماشومان وظیفه راغلی نو دا دغه چې دی دا معلوم کوئ چې دومره روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملويږي هلک ته به 3,500 او جنۍ ته چې دی دا به 4,000 ستاسو څو ماشومان هغه ټولو ته به جدا جدا چې دی دا روپۍ ملويږي دغه شانتې چې دی بیا لاړ شي کالج له یا دغه ته لاړ شي های سیکنډري ته لاړ شي های سیکنډري ته لاړ شي نو هلته کې چې دی دې ته به هلک ته به 4,500 روپۍ ملويږي او جنۍ ته چې دی 15,000 روپۍ به ملويږي نو که ستاسو څو بچي نو هغو ټولو به دغه روپۍ چې دی دا به ورکړی کېږي خو د دې لپاره شرطونه دي څه شرطونه دي چې هغه شرطونه تاسو فالو کړي نو هلو به ستاسو ماشومان ته چې دی دا روپۍ ملويږي لکه چې په سکول کې د هغو 70% حاضري نو هلو به دا ملويږي بل لا اوس چې کم امتحانونه شوي دي تاسو به کتلي دغه چې دی رزلټ هغې راوتلی دی نو ځینې کسان به پاس شي ځینې به فیل شي کم چې پاس شوي هغه اکثر نورو سکولونو ته لاړ شي چې نور سکولونو ته لاړ شي نو دغه ماشومان چې دي دا به تاسو دوباره رجسټر کوئ چې دوباره یې رجسټر کړل نو ستاسو ماشومانو ته ملويږي که دوباره یې رجسټر نه کړل نو ستاسو ماشومانو ته به دغه روپۍ نه ملويږي بل لا چې د هغو هغه ټیم سکول ته لاړ شي او د هغو هلته ویریفیکیشن وشي چې کله ویریفیکیشن د دې وشي او لاړ شي هلته کې دا ټول ډیټیل چې دی 80% حاضري هم ده او دغه شانتې دی به د پلانې سکول کې دی او پلانې ماشوم دی نو هلو به ستاسو ماشوم له چې دی دغه روپۍ به ورکړی کېږي نو کله چې تاسو د خپل ماشوم سکول چینج کوئ نو په هغه وخت کې چې دی فارم راکوئ او هغه دفتر ته وړئ نو ستاسو ماشومانو ته به دغه روپۍ چې دي دا به ملويږي